سلامونه احترامات ګرانو کتونکو بیا درته یو وارې اسانومه چې تاسو میلو ته لاړ شئ نو ټوله ورځ تېره شي او څاروي هم خوښ نه شي په دې سوچ کې چې دا څاروي به دا کومه بیه کوي دا ګران دی خو دا اسان دی یو دا اعزاز ماته حاصل دی چې زه هر کال تاسو ته د ټول څاروي چې کوم دی هغه وړاندې کومه بل ایاز چې کوم دی هغه زه اکثره مجبوره کوم زه ورته وایم خلکو ته ډېر زیات مشکلات دي او هغوی په ټول کې مې تاوان دی زه ورته وایم بس مونږ خو لږ په دغه باندې ډېر سوچونه کوو که نه نو دا څاروي ګرانو کتونکو یو ګورئ ستاسو د وړاندې نو بلکل یې په دغه نمبر درته له ټولو مخکې وایم چې 0311 811 35 37 دا د ایاز نمبر دی ډایرکټ ورسره رابطه کولی شئ 0311 811 35 37 او بل نمبر هم ورسره وایم 0333 961 559 بیا موږ خلک ډېر تنګ کي بهرحال زه موږ ته هم پکې کار کولی شئ موږ به درته نښه پته درکوو نور دا په مین روډ باندې دی د موټرویانو چې څنګه راکوشي او نوخار طرف ته ځي نو بلکل په مین روډ دی او داسې داسې څاروي دي یو سخي او یو جوټه آیا سره مقصد د څه دی لکه چې ته هر کال ویډیو کېده خو ډېره ګرانه ده بیا خلک هم ډېر کار استعمال کوي ډېر رش وي علم خان صاحب ستاسو یو جهان مننه د راتګ او موږ د یتیم راکولو په لنډ تنګ وخت کې زه چې ستا څومره شکریا ادا کړم ما به کمی دویم خبره د ما دا ده چې د ټول دا کار او دا کم کار روی چې زه کوم نو دا زه په دې مقصد کوم چې دا زه د عوام د دې کوپمارو نه منډه کړي او د قسم خورونه او داسې به جیب کټونه بچاوم او بل دویم خبره ده چې دې کې زیاتتر خلک زموږ وروڼه د پېښور یو ځای بل ځای علاقو راځي چې هغوی د دې نور او د دې ټینشن نه دي بلد نو د هغې په وجه باندې ما دا کار شروع کړی دی خدای په سر ولاړ او ګواري چې ما کومه مزدوري داسې کړې ده نو هغه ما په ټول کې نه ده کړې لوی الله په دې ګواري پوه شوې که ما چې په ټول کې کومه مزدوري کړې ده او داسې مې کړې ده نو خدای په سر ولاړ دی چې ما ډېره کمه کړې ده ټول مزدوري خو صرف او صرف ما دا مقصد ګرځولی دی چې دا خلک اج عمره د ثواب یو کار کوي نو دا هم دا ستا شو چې دا ثواب کار دویم خبره دا ده چې دا ټول دا ریټ زه ورکومه نو دې کې یو زیاتتر خلک داسې دي چې داسې به ځانونه جوړ کړي چې ته به د عالمان دي که ګیرو ته وګورې که جامو ته وګورې که تسبو ته وګورې که خبرو ته وګورې نو وایي به چې د جومات امام ته ضرورت نشته دا امام دی او هغه به داسې کارونه کوي چې هغه ښکاره 2 نمبر مال خرڅوي په منډۍ کې کچه مال خرڅوي نو یو خو زما ډي پي یو صاحب ته د 400 آلاف افسرانو ته پېښور دا خواست دی چې مثلا خبره تاسو دیرو په دیرو روډونو باندې وګرځئ او چې کوم سړی کچه مال 2 نمبر مال خرڅوي نو هغه سره د څاروي تاسو بوځئ او سزای موت یې کوي چې نور سم نه چې د اختر دغه کې تېره کوي جیل کې تېره کوي ځکه چې ډېر غلط کارونه پرې قربانۍ کې کېږي نو زما یو دغه دویم خبره د ما دا د علم خان صاحب خبره بیا کوم خو ریټ څه لګولي ریټ مې علم خان صاحب لګولی د سخوندر دوغخي د پوخ یا کچه نه د دوغخي د 710 روپۍ 710 روپۍ د دوغخي سخوندر او د جوټې مې لګولې دوغخۍ پخې میخې نه د پخې میخې نه دوغخۍ جوټې مې لګولې دي 590 روپۍ 590 روپۍ مې 590 او 710 نور خبرې کوو خو ګرانو کتونکو 590 710 او دغه کانټه لري نه وځي دغه کانټه دغه ځای کې ټول کېږي ټینشن مې هم ختمي چې یاره څاروي مې ګران واخېسته خو ارزان مې واخېسته نور د سخي د غوښې تپوس وکړې د 1000 روپۍ نه کم کیلو دله نه درکوي نو 0311 811 35 37 او 0333 961 559 مننه